الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. دا سورہ بقرہ دا آیات نمبر دے 178. پدی آیات کی څه بیانېږي؟ نو پدی آیات کی قانون د قصاص من الظالم، قانون د قصاص بیانېږي چې د ظالم نه واخیستی کیږي. او مخکې چې څنګه د ابواب البر بیان وشو چې د نیکی وازی مشرق او مغرب ته مخ کول نه دي بلکې د نیکی ډیر کارونه دي. نو دغه شانتي کې قصاص نافذ کول او قصاص نظام راوستل چې دنو دام نیکی ده او دا قانون ده. وس قانونونه و بیانېږي السیاست المدنیه، نو مدنی ریاست قانون بچ دنو هغه بسیو. نو پاغي کې اولنې قانون بیانېږي د قصاص او مسلمانانو تداوی چې مسلمانانو د قصاص په وخت کې د عدل نه چې دنو کار واخلیو. قصاص معنی د بدله اغستل، قصاص ویل کی مساوات ته، بدلی اغستو ته. نو مسلمانانو ته ویل کی چې په قصاص کې د عدل نه کار واخلی، د آزاد په بدله کې آزاد او د غلام په بدله کې غلام او د زنانه په بدله کې زنانه دا قصاص کيو. په دې کې د حد نه ماوړیو ستاسو نه چې مخکې کوم قومو يهوديان او عیسایان هغوی په دې کې د حد نه چې دنو اوختیو. نو تاسو او د الله تعالی حکم چې دنو هغوی بدل کړی و، نو تاسو داسې مه کوئ، تاسو د عدل او د مساوات نه په دې کې کار واخلیو. او دلته چې دا قرآن دا خبره کوي چې دا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانث، نو دا په عربو کې یو رسم و. دا دغه رسم د ختمولو د پاره چې دنو الله تعالی وایي چې په عربو عادت او رسم دا و چې مثال په تور د یو سړي پلار به چې دنو چا ووجلو، یو سړي پلارو نو حکم به چې قاتل و، نو چې قاتل به ادنا سړی و، ادنا به نو دی عربو به وویل چې دی سړی خو زمونږ پلار قتل کړی دی او دا سړی ادنا دی، نو راشه د دې پلار چې دی نو هغه قتل کا، پلار یې قتل کا. او پلار به چې دی نو هغه په قتل کې چې دی نو هغه به شریک نه و، نو بل سړی به پکې دی نو قتل کو. یا به د عربو به چې دی نو عادت دا و چې د یو سړي په قتل کې به 2 کسان چې دنو وجلا، یا به چې دنو 3 کسان چې دنو هغه به وجلا. او یا به چې دنو عربو عبد الله ابن عباس ویو چې چا به زنانه چې دنو هغه قتل کړله، یو سړی به ولګېدو نو زنانه به قتل کړله، نو د دې زنانه په بدله کې به دا سړی نه قتلو. نو دا د عربو غلط رسم و. او دغه شانتی کې مدینه کې بنو قریظه او بنو نذیر او يهوديانو قبیلې وي، نو دا بنو نذیر نه و، دا زورور و.
نو دیو به د قریظو نه د بنو قریظو نه به چې سړی ووجلو قتل به کو نو هغه به نه قصاص کېدو نو هغې بدله به نه اخیستلې کېدله او چې کله به بنو قریظو د بنو نذیرو سړی چې دی نو هغه به قتل کو نو په هغې کې به چې دی نو هغه به قصاص کېدو نو دا د ظلم و جهالت و په دې کې نو الله تعالی مدینی ریاست له دا حکم چې دی نو راولېږلو د عدل او د انصاف او دغه شانتې کې دا په تورات کې دی یهودیانو عیسایانو ته هم دا حکم شوی و خو هغوی د الله په حد کې چې دی نو د الله حدود چې دی نو کراس کړو او خپل نظام یې چې دی نو جوړ کړی و نو الله تعالی دې امت ته دا وویله چې قتل څوک هم وکړي چې څوک هم قتل وکړي هغه به قتل کېږي که زنانه قتل وکړي هغه به قتل کېږي که غلام ولګي آزاد سړی قتل کړي آزاد به قتل کېږي که آزاد ولګي غلام قتل کړي هغه به قتل کېږي نو دا د عدل او د انصاف قانون چې دی نو هغه الله راولېږلو او په دې آیات کې به یو د قصاص خبره به کېږي بل به پکې د عفو د معافۍ خبره کېږي او بل به پکې چې دی نو د دیت خبره کېږي او په دې وروستو آیات کې به بیا الله تعالی دا وایي چې د دې قصاص پیدا او حکمت چې دی نو هغه څه دی نو په دې آیاتونو کې دا خبره ذکر کېږي چې د قصاص بیان دی چې د مسلمانانو د یینې چې دی نو حفاظت وشي مسلمانانو د یینې او د دیو حفاظت وشي او دا شپږ قانونونه بیانېږي په هغې کې اولنی د قصاص دی د سیاست مدینې سره او په دې کې دا یا ایها الذین آمنو حکم نه دی دا حکمرانانو ته دی چې حکمرانانو تاسو چې دی نو د قصاص نظام چې دی نو هغه نافظ کړو ځکه عام سړی چاله سزا نشي ورکولی او نه به عام سړی چې دی نو هغه به قتل کوي په دې کې فساد جوړېږي که نه نو دا د حکمران او د حکومت کار دی یو سړی ولګېدو بل قتل کو نو چې اوس د دې مقتول وارثان راپاسي هغه به قتل کوي د هغه ځای نه به کسان راپاسي دا به قتل کوي نو دا سلسله به ایسته روانه یو د دې نه فساد جوړ شو که جوړ نه شو نو چاله سزا ورکول دا د حکومت کار دی او کته وی چې حکومت دا کار نه کوي نو که حکومت دا کار نه کوي نو دا حکومت بدل کا داسې حکومت بیا راوله چې هغه دا نظام چې دی نو نافظ کړي چې حکومت یې نه کوي نو ته به یې کوې دا غلط کار دی چاله سزا ورکول مثال په طور یو ډاکټر دی ډاکټر له چا مریض راوړو اپریشن یې دی اپینډس اپریشن یې چې دی نو وکړه ډاکټر وایي زه یې نه کوم نو چې ډاکټر یې نه کوي نو ته به چوړکۍ راخلې و سړی به څیرې نو دا خو ستا کار نه دی نو داسې نظام قایم کا چې په هغې کې چې دی نو د الله دا حکم چې دی نو نافظ شي چې مظلوم ته چې دی نو هغه حق چې دی نو ملاو شي مظلوم دی یو سړی د هغې چا پلار قتل کو نو دا مظلوم به څه کوي اوسو دا مظلوم دا وارثان وایي چې موږ قاتل نه معاف کوو قصاص دی واخیستلی شي نو دې مظلوم څه به څوک ودرېږي مظلوم خو بیا څوک تپوس نه کوي دا خو د عمر رضی الله تعالی عنه د خلفای راشدینو دور و چې په هغې کې دا نظام نافظ و عمر رضی الله تعالی عنه به ویله وایي که تاسو کې څومره غټ سړی دی ښکرور سړی دی د هغې په سټ باندې به زما خپوي ګورئ او د مظلوم دا لاس به زما په دې ګریوان کې تر څو پورې چې ما مظلوم له چې دی نو حق نه یې ورکړی نو دغه شانتې کې سزا ورکول دا د حکومت کار دی او دغه شانتې کې ګستاخ رسول نه دی یو سړی د الله د رسول ګستاخي وکړه نو ته به راپاسې سزا به ورکې نه ستا خو کار نه دی
د دې نه فساد جوړېږي. دا کار به ته نه کې او ته حکومت یې نه ورکوي نو ته بیا ورکې سه. دا طریقه خو نه ده. طریقه دا ده چې دا حکومت بدل که راوځه احتجاج وکړه داسې خلک راوله چې هغه ګستاخ رسول له چې دی نو سزا ورکړي او چې نه ورکوي نو حکمران ذموار دی. الله به د هغې نه تپوس کوي. ستا نه الله تپوس نه کوي او خلک دا کار وکړي بیا چې دی نو په میډیا باندې بیا یې څوک د خبرو چې دی نو جوابات ورکولی نه شي. نو دا د عام خلکو کار نه دی. یو مولوي صاحب وایي شریعت راولمه نو یو سړی غلا کړو نو چا وله غل راوستو نو غل هغه مولوي صاحب ته وویله وایي کم لاس به رانه کټ کې وایي ښی لاس به رانه کټ کومه که نه نو هغه غل ورته وویل په دې ګس لاس باندې هم ډس کېږي ته زما نه ښی لاس کټ کې نو په دې ګس لاس هم زه ډس کولی شم زما نه به چېرته ځي. نو چې ویرېدو نو بیا یې ویله دې له موږ سزا نه شو ورکولی ځکه هغه په کومه ټوټکه باندې چې لاس کټ کوي نو هغه په پاکستان کې نشته هغه په مدینه کې پرته ده. نو ته چاله سزا ورکې او سبا راشي ستا په کور باندې تیل واړی او ستا کور ته کنډ کې ووایي نو بیا به څه کوې؟ نو په دې باندې ځان ښه پویه کول پکار دي ښه چې چاله سزا ورکول دا د عام خلکو کار نه دی. وره دا حکم حکمرانانو ته دی دا د حکومت کار دی او چې نه کوي نو نظام بدل کا خلق بدل کا راپاسه. وایي موږ داسې حکمران راولو چې هغه مظلوم ته چې دی نو حق ورکړي. نو دا خبرې چې دی نو یاد په دې کې ساته. یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو کتب علیکم القصاص کتبه په معنی د پوریزه فرض کړی شوی دی. نو کتبه معنی د لیکل کولو. خلک یو معامله وکړي که نه وایي راځئ هلکه دا خبره وایي لیکو د تاکید دپاره لیکي چې دا خبره مضبوطه شي. نو دغه شانتې کې دا لیکلی شوی دی په تاسو باندې دا لازم شوی دی په تاسو باندې دا فرض شوی دی په تاسو باندې. نو تفاسیر ویلي دا یا ایها الذین آمنو چې ویل دا خو مؤمنانو ته خطاب دی. نو مطلب دا دی چې دا هغه مؤمنانو ته دی چې هغوی قتل کړی دی. یا ایها الذین آمنو هغه کسانو چې ایمان هم راوړی دی چا چې قتل کړی دی نو هغه ځان قصاص ته پیش کوي. دا څوک چې قاتلان دي نه مؤمنان دي که نه په قتل باندې خو څوک نه کافر کېږي ګناه یې کبیره کړله. نو دا کم چې مؤمنان دي او قتل یې کړی دی دا به ځان قصاص ته پیش کړي. الله حکم دی ای مؤمنانو ځان قصاص ته پیش کړو. یو مطلب یې دا دی. دویم مطلب دا دی چې مؤمنانو ته ویو چې تاسو د قصاص نظام چې دی نو ناپس کړو. دا نظام راولئ چې په هغې کې قاتل ته چې دی نو سزا میلاو شي. یا ایها الذین آمنو هغه کسانو چې ایمان هم راوړی کتب علیکم القصاص فرض دی فرض کړی شوی دی په تاسو باندې قصاص ناپس کول بالقتل په باره د وجلی شوي کې. یو سړی ووجلی شو نو دا به خامخا قصاص کېږي. وایي قصاص فرض دی سه قصاص فرض نه دی خو دا نظام یې راوستل نه دی دا فرض دی. وره ځکه فرض نه دی دا قصاصو په دې کې خو معافي هم کېدی شي په دې کې دیت هم کېدی شي. نو دا نظام یې راوستل نه دی دا فرض دی ښه چې په ملک کې داسې نظام وي چې هلته قاتل ته چې دی نو قصاص ورکړی شي سزا ورکړی شي. الحر نو آزاد به وجلی شي په بالحر په مقابله د آزاد کې. یقتل الحر یقتل بالحر آزاد سړی چې قتل وکړو نو دا آزاد سړی به چې دی نو قتل کېږي په مقابله د آزاد کې. والعبد غلام بالعبد په مقابله د غلام کې به وجلی کېږي. والانثى او زنانه بالانثى په مقابله د زنانه کې به وجلی کېږي.
خو چې د دې مخالف شي نو بیا به څه کوې اوس عبد راولګېدلو غلام راولګېدلو آزاد سړی قتل کو یا ښځه راولګېدله سړی چې دی نو قتل کو نو دا به هم پکې وجلی کېږي دا خو د عربو چې دی نو رسم و الله تعالی په دغې رسم باندې رد وکړو دا د سورې مایدې آیات راوړه وه دا آیات نمبر دی 45 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكتبنا عليهم او پرس کړه او مونږ په دیو باندې پیها په دې تورات کې دا د هغوی دپاره حکم دی او زمونږ دپاره هم دی چې ان النفس بالنفس دا خبره چې بېشکه وجلی به شي نفس په بدله د نفس کې نو خبره دا شو چې یو نفس بل نفس ووجلو نو دغه نفس به چې دی نو وجللی کېږي وره تا ښځه مړه کړه ښځه چې دی نو نفس دی که نه تا غلام قتل کو غلام نفس دی که نه آزاد د قتل کو آزاد نفس دی نو دغه نفس به وجلی کېږي والعین بالعین او سترګه په بدله د سترګه کې یعنې داسې به نه کوي چې تا په چا باندې په تا باندې چا تا له چا لاس مات کړی دی او ته سړی ووجې نه داسې به نه کوې څومره چې هغه بل سړي چې دی نو هغه ورانې کړی دی نو هغه عمره به چې دی نو زخم او تکلیف به هغې ته وررسې والانف بالانف او پوزه په بدله د پوزه کې ده والاذن بالاذن غوږ په بدله د غوږ کې ده والسن بالسن او غاښ په بدله د غاښ کې ده والجروح قصاص او زخمونه په بدله کې دي زخمونه چې څومره دي دا د هغې په بدله کې به قصاص کېږي ومن تصدق به چاته چې معافي وکړی شوه د قصاص په هو کفارة له نو دا د دې د ګناهونو کفاره شوه ومن لم يحکم او چا چې فیصله ونه کړه بما انزل الله په انزل الله باندې فیصله ونه کړه په هغه څه چې الله تعالی نازل کړلي په اولئک هم الظالمون دا خلک ظالمان دي دا ظالم سره ودرېدله او مظلوم چې دی نو هغه داسې پاتې شو او الله وایي چې د مظلوم ته چې دی نو حق میلاو شي نو څومره قتلونه کېږي په دې ملک کې نو چې غریب یې څوک او نو د هغې د تپوس ځای څوک نشته چې وارثین هغه قاتل نه معاف کوي نو تا چېرته ولیده چې هغې ته هغه قصاص شو سزا ورته میلاو شوه نه د انګریز حکم دی په دې ملکونو کې روان دی د الله حکم په دې کې نافذ نه دی د الله حکم دا دی چې څوک قاتل نه معاف کوي نو هغه دې قتل کړی شي او انګریزیان نه دي هغه په دې مسلمانانو باندې اعتراض کوي نو دا مسلمانان هم د هغوی نه متاثره دي انګریزیان وایو مسلمانانو ته وایو و یو سړی و قتل شو نو تاسو پکې دا بل ولې وجنئ تاسو خو 2 کسان وجنئ نو د هغې جواب وی دا دی چې دا ځکه وجللی کېږي چې قتل عام او قتلونه چې دی نو هغه بند شي دلته په دې آیات کې په خپله راځي پیده کې چې د قصاص نظام نافذ شي نو قاتل به ووجلی شي لږ خلک به ووجلی شي خو ډېر خلک به بچ شي که نه بیا به څوک قتلونه نه کوي نو په ملک کې به امن و امان راشي ښه فساد او ظلم به چې دی نو هغه به ختم شي اوس بې انصافي روانه ده ښه جي نو په من اوفیه له نو پس هغه څوک چې معافي وکړی شوه له هغه ته من اخي د طرفه د ورور د هغې نه شیء د څه شي اوس پکې د معافۍ خبره راله دلته چې دا کومه خبره روانه ده دا د قتل عامت د ګورې ښه یو سړي جان بوج کر چې دی نو سړی ووجلو نو په دې کې به قصاص دی علم د قتل له او ارادم د قتل له دې ته قتل عامت ویو او بل قتل خطا دی په خطایي کې چې دی نو سړی ووجلی شو په هغې کې قصاص نشته
پای کې دیت او معافی شته او قصاص پکې نشته. قصاص پس کې د بدلا اغستل هغه په قتل عامت کې ده. یو سړی قصدن چې دنو څوک ووژني علم د قتل او اراده هم د قتل کړي نو په دې کې به قصاص کیږي. نو اوس چې قصاص به فرض نه دی په دې کې چې دنو معافیم کېدی شي نو چاته چې معافي وکړل شوله د قاتل ته د دې مقتول د ورور نه د طرف نه د مقتول د وارثینو نه هلکه قصاص د نه ناخلمه معاف کوم یې درته نو بیا به څه کوي او یا ورته چې دی نو دیت هم معاف کړي چې هېڅ درته نه یم نه پیسې اخلم دیتو او نه چې دی نو قصاص کوم هم ټیک ده. خو چې اوس ورته د یو شي معافي کوي صرفو هلکه د قصاص معافي مې ورته وکړه خو دیت به راکې دیت که پوره راکې او که نیم راکې هغه د مقتول د وارثینو پورې ده چې هغه په څومره باندې چې دی نو راضي شي. نو دیت څومره دی؟ دیت چې دی نو هغه دی 10,000 درهم شرعي درهم ښه دا اوسنی درهم نه. شرعي یو درهم چې دی نو هغه 3.5 ماشې سپین زر دی 3.5 ماشې چې دی نو سپین زر دی. د هغې نه چې دی نو جوړېږي اوس دور کې 2,916 چاندي او 8 ماشې او د دې نه جوړېږي مکمل 36 سیر سپین زر 36 سپین زر او چې اروپو ته حساب راوباسي نو د دې نه 37 लाख روپۍ جوړېږي 37 लाख. دا د انسان قیمت نه دی د انسان قیمت چېرته څوک پوره کولی شي خو دا د جرمانه ده جرمانه به دومره ورکې. اوس کله څوک په دې د نیمې ورکوي په نیمه باندې راضي شي په درېیمه حصه باندې نو دا دیت دی. قصاص د نه ناخلمه خو دیت به راکې نو دیت 37 लाख دی او یا 100 خان دی د دې قیمت دی. نو پتباون بیا ورپسې کېده دي پس لازم دی په وارث باندې پتباون چې معافي ورته یو وکړله یو ته قصاص د نه ناخلمه خو دیت خو دې اخلي نو دیت پسې اوس ورپسې کېدل دي. څوک به پسې ورپسې کېږي د دې مقتول وارثان ولی چې کم دی بالمعروف په معروف طریقې سره په قاتل پسې د رواج مطابق چې کومه طریقه ده هلکه داسې به نه وي چې شابه که دومره روپۍ به رس وس راکې او په نن ورځ کې به یې راکې نه څومره چې خلک قرضدارې ته صبر کوي یو میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې نو دا معروفه طریقه ده په دغې طریقه باندې به دې اخلي. اوس که هغه لږې لږې درکوي نو هم صحیح ده او که ټولې په یو ځای درکوي جو هم صحیح ده. و اداون او ادا کول دی قاتل لره لازم دی په قاتل باندې و اداون ادا کول الیه د دې مقتول وارثانو ته به احسان په ښایسته طریقه باندې دغه پیسې به راوالي او په ښایسته طریقه به چې دی نو دغو له وارثینو له چې دی نو ورکړي دغه دیتو. ذالک تخفیف دا اسانتیا ده تسهیل اسانتیا ده من ربکم د طرف د رب ستاسو نه ورحمت او رحمت ده. دا الله تعالی دی امت لا باندې اسانی راوستله په تیر شوي امتونو کې به قصاص صرف دیت پیسې ورکول او معافي پکې نه وه نو الله تعالی دی امت له چې دی نو اسانی وراوستله. هغه اسانی دا ده چې چا قتل وکړو نو هغه یو قصاص کېدی شي چې د مړي وارثان دا قاتل نه معاف کوي حکومت ته ووایي چې هلکه دې له سزا ورکو ختم یې که مړی که روح یې چې دی نو واخله. اوس که وارثین وایي چې نه موږ قصاص نه اخلو موږ له دیت راکړي نو دویم اپشن پکې دیت ورکول دي. اته ته ما وویله 37 लाख روپۍ جوړېږي یا د هغې 37 लाख روپۍ به ورکوي دا قاتل دی وارثانو له او که 20 लाख باندې په 25 लाख باندې په څومره باندې چې دی نو راضي شو نو دا اسانتیا ده ښه.
ذالک تخفیف دا طریقه او دا حکم د معافی او د دیت تخفیف اسان ده اسانتیا ده من ربکم د طرف د رب ستاسو نه ورحمت او رحمت ده په منې ته ده. اوس یو سړي د مقتول وارثانو قاتل معاف کو چې اس درته نه وایو لوز یې وکړو معاف یې کو، خو بیا دا سړی چې دی نو دا مقتول دا وارثان راپاڅېدلو په پټ ځای کې ورته کېناستلو، شیطان وسوسه ور واچېلله او دا سړی چې دی نو قتل کو. یا د دې دپاره یې معافي وکړه چې د جیل نه راوځي، په جیل کې دی سړی راوبه وځي مونږ معاف کړی دی، او په بل ځای کې ورته کېناسته او سړی چې دی نو ووجلو، نو تا خو یو ځل معاف کړی دی، نو اوس دې ووجلو ولي؟ نو په منې ته دا چا چې زیاتې وکړو بعد ذالکه پس د دې معافۍ نه او د دې دیت نه فله عذاب علیم، د ده دپاره دردناک عذاب دی. بیا مخکې مونږ ویلو د عذاب علیم نه د منافقینو په باره کې راځي په قرآن کې، نو د دې سړي نه دلته منافق جوړ شو، په خوله باندې وویله ما معاف کړی دی او بیا یې چې دی نو سړی قتل کو، نو دې سړي دپاره څه دی؟ دردناک عذاب دی، الله به ول عذاب ورکوي. اوس د دې حکمت څه دی د دې قصاص؟ ولکم فی القصاص حیات، او شته ستاسو دپاره په قصاص جاری کولو کې حیات ژوند دی، زندگی ده. هلکه څنګه ژوند دی؟ دغه سوال پرې راځي، دا سړی پکې قتل کېږي څنګه ژوند دی؟ وایي یو سړی قتل شو خو دا نور انسانان خو چې دی نو بچ شو که نه، د قصاص نظام چې نافذ شو نو سبا څوک قتل نشي کولی، هر سړی به یریږي که ما څوک ووجلو نو سبا کې زه وجلی کېږم، نو خلک به یریږي، قتل عام به چې دی نو بند شي، په ملک کې به امن و امان چې دی نو راشي. یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقلونو لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو بچ شئ د الله د قانون د ماتولو نه، یا تاسو چې دی نو متقیان شئ، تقوا والا شئ. نو صحیح تقوا دا ده چې خلک د الله د قانون په ملک چې دی نو جاری کی، دا خلک به پرهیزګارانی، دا خلک به متقیانی چې د الله تعالی نظام چې دی نو جاری کی، د الله قانون چې دی نو په ملک چې دی نو جاری کی. اوس دا نظام نشته، قاتل قتل وکړو به جیل کې وپروتي، دا د انګریز نظام دی، د قرآن نظام خدا نه دی. او یا یو وارثانو چې دی نو څوک معاف کو، د مقتول وارثانو عدالت ته بیا دا اختیار نشته چې په قاتل پسې زور ولګوي او سزا ولا ورکوي او مړ کوي، عدالت بیا دا کار نه دی، دا د مقتول د وارثانو کار دی چې هغوی ته دیت اخلي او که هغوی ته پیسې اخلي، خو قصاص ورکول نه دي، سزا ورکول دا بیا د حکومت کار دی. داسې به نه جوړېږي چې عام دعوه کې او عام چې دی نو جج جوړېږي او عام سزا ورکوي. امریکې د دې مسلمانانو سره څنګه چل وکړو؟ په امریکا کې چا ټاورې راواچېلې، جازونه یې ورسه وجنګوله، نو دعوې په چا وکړه؟ په مسلمانانو باندې، په مسلمانانو یې وکړه، او بیا په خپله جج هم شو، فیصله یې هم وکړله او سزا یې هم ورکړله. نو دا د جنګل قانون دی، نو د ځنګل قانون دی. فیصله به عدالت ته وړې، عدالت به چې دی نو فیصله کوي. ته څنګه چې ته خو مدعي یې، ته خو تا خو دعوه وکړله، کیس به چلیږي، نه کیس نه عدالت ته فیصله ووړه، په خپله چې دی نو جج هم شو، په خپله فیصله هم وکړه او په خپله سزا هم ورکړله مسلمانانو له. دا ځان تهذیب یافته او ترقي یافته خلک وایي، ښه دا حل د هغوی دی، او کیدای شي ته دا په خپله فیصله کې په دې کې ته غلط هم شي، ګواهان کم دي، نا قتل چا کړی دی، ته پردی سړی چې دی نو ووجې قتل یې کې، نو داسې به نه کوي مسلمانان، د دې نه به ځان ساتي. نو دا د قصاص مسله وه، نور څه خو په دې کې نشته، دغه په دې طریقه باندې ضروري کومه خبرې نو هغه پکې سړی بیا تپوس کولی شي. یا ایها الذین آمنوا، هغه کسانو چې ایمان هم راوړی دی، کتبه فرض کړی شوی دی، علیکم القصاص، په تاسو باندې قصاص، بالقتل په باره د وجلی شوي کې، الحر
آزاد چې دی بالحر په مقابله د آزاد کې دی، والعبد غلام بالعبد په مقابله د غلام کې دی، والانثى او زنانه بالانثى په مقابله د زنانه کې دی. پمن اعتدا چاته پمن اوفی له نو چاته چې معافي وکړی شه له دته من اخي د طرف د ورور د هغې نه شیء د څه شي، ورور یې ورته وویلو ښه چې دا ستا ورور دی ګورې تا قتل کړی دی، من اخیه د طرف د ورور د هغې نه شیء د څه شي، پاتباع پس لازم دی په وارث باندې ورپسې کېدل، بالمعروف په ښه طریقه په د قاتل پسې، وعداون او ادا کول لی عادي قاتل لرا الیه دی وارثانو ته د مقتول باحسان په ښایسته طریقه باندې دیتو پیسې. ذالک دا حکم تخفیف اسانی دا من ربکم دا د معافی، ذالک تخفیف من ربکم دا حکم اسانی دا من ربکم د طرف د رب ستاسو نه، ورحمتنا او رحمت ته پمنه تدا نو چا چې زیاته او کو بعد ذالک ورست د معافینا فله عذاب علیم نو داغه د پاره درناک عذاب دی، ولکم استاذ د پاره په قصاص په قصاص جاری کولو کې حیات ژوند دی زندگی دا، یا اولی الالباب خاوندانو د عقلونو لعلکم تتقون د دې لپاره تاسو کې تقوا راشي. یو کس ووایي